सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दा रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अन्त खैरुल वारिसीन। फ़स्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजहू इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन। वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल्आलमीन। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। व तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। द सूरतुल अंबिया दवल्लसमी सिपारी यविष्टम सूरत द अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम वाक़ियात ज़िक्र की। द नूह अलैहिस्सलाम तज़किरा द अय्यूब अलैहिस्सलाम बयान नपस्त इस्माईल अलैहिस्सलाम द इद्रीस अलैहिस्सलाम और द ज़ुल्किफ़ल और आखिर की द हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हाल ज़िक्र शो। उस नन्ही दरस की द हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बयान दे और दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता दीद पार बयानई चितुम पदी लारा बाने रवानी लिहाजा मुश्किलात पता तुम पीखीगी हो, लेकिन द सबर
او د یقین لمن به نه پرېږدي. مخکینی درس کې دا خبره بنیادی ذکر شو، کل من الصابرین. د انسان په کامیابی کې او په ترقۍ کې دو څیزونو له دخلي، یو صبر، پښتو کې هم متل وایي د صبر میوه خوږی. دویم یقین، د سپه سالار دپاره، لیډر دپاره، بادشاہی وقت دپاره هم دا دو صفات اهم دي. الله تبارک و تعالی دی مونږ او تاسو کې ښه صفات راولي، د ناکاره خصلتونو خویونو نه دی الله پاک مونږ او تاسو ټول بچ کړي. اوس ته زکریا علیه السلام تذکره ده، دا هم پیغمبر دی، د الله تبارک و تعالی د دین کار یې کړی دی. په شام کې فاقوس دا یو تنو د دوه لوڼه وي، د یو نوم حنه و، حنه بنت فاقوس، د بل نوم عشاعه بنت فاقوس، دا دوه لوڼې وي. دا فاقوس په خپله هم نیک سیرت نیک خصلت انسانو. الله تعالی دا دوه لړونه چې یو حنه وه او بل عشاعه وه، دا هم نیکانې جینکۍ وي. د دې حنه نکاح د مسجد اقصی د خطیب عمران رحمه الله چې دا پیغمبر نو د سره شو، او د عشاعی بنت فاقوس نکاح حضرت زکریا علیہ السلام سره شو. گویا کہ عشاعہ دا بی بی و د زکریا علیہ السلام، او حنہ دا بی بی و د عمران رحمه الله چې د مسجد اقصی خطیبو، او د دې حنانا یو بچیو دا غنم هارونو. ځوانۍ کې الله تبارک و تعالی واغستو، د دې وجې نه د حنا ارمان بداو چې یو بچی پکار دی چې د دې مسجد اقصی چې د خدای کور دی زړه قبله وه، د دې خدمت وکړي. چونکې کوم زوی چې هارون و هغه خو وفات شو، نو خدای نه به سوال کو، او الله د هر چا اوري او د هر چا خبره دا ښه په توجه سره اوري. خو بنیادي شی دا دی چې په دعا کې څومره عاجزي مسکنت وکړی شي، دومره الله تبارک و تعالی هغه دعا بلنه په توجه سره اوري. د دې وجې نه حنا به بیګا سبا دا سوال کو چې خدای ماله بچی راکړي. اوس دا د الله تبارک و تعالی نظام د مصلحتونو باندې هغه پوهېږي چې هلک ښه دی او که جینۍ ښه ده. د دې وجې نه کله کله سړی هلک غواړي او خدای پاک وله لور ورکړي. ډېر کراته داسې وشي چې انسان لور غواړي خدای وله زوی ورکوي. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکورا. چاله تشي جینکۍ ورکوي، چاله تش هلکان،
ذکرانا و اناسا چالا لکان و جنکی دوارا ویجعل من یشاء وقیما اسوک شن پیدا کی اس بیماری نی خو اللہ تبارک و تعالی نظام دے چھ بس نور کئی نور کئی مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یوزلی خپل خورائے دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بلخور و اسما بنت صدیق اکبر دا ودو پا زبیر بانی رضی اللہ عنہ اغیل اللہ تعالی یوزوی ورکڑو نمیو لکی خودو عبداللہ دیبا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لبولا کسنگ چی عام طور مشومان خلق لبی نوڑکی چاہت داو چی مالوم اللہ تعالی بچے راکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل ویدہ پزویتوب بانیونی ودا عبداللہ دا دی وجہ کتابونو کی دا مور بی بی کنیت چرا دی ام عبداللہ دا عبداللہ مور دا مور بی بی بچینو دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دا غا متبنا دے خرائے پزویتوب بانی نیولو ام عبداللہ نو دا اللہ تبارک و تعالی نظام دے حنا بی بی بہم سوال کو چھ خدای مال بچیرا کی چھ مسجد اقصا خدمتو کی نو اللہ تبارک و تعالی حنا تا دا مریم ورکڑ دی عیسیٰ علیہ السلام مور مریم بی بی بار صورت بیا عمران رحمہ اللہ دیوم وفات شو دا حنا دوم وفات شوا ظاہرہ خبر دا زکریا علیہ السلام دا مریم بی بی دا ماسی خاوندو او دا خردے دا پارا ماسی دیر دیاتا خی دا دیو جنا دا حضرت زکریا علیہ السلام کفالت ترالا زکریا علیہ السلام با دا دیر لوی خاطر کو دا دیو جنا چی دا عمران رحمہ اللہ بچائی دا او دا حنا بی بی لور دا یو بالا خانه و جالیدارا پائے کی با دا مریم بی بی دیر لوی پا اختیات سرا دا دی سنبالخ پے کو زکریا علیہ السلام باغی تتالا لگولا او حقا چابی حضرت زکریا علیہ السلام سکوا ذکر بعض صفاتو بانی حضرت زکریا علیہ السلام پوشو لہذا دیر لوی خیار بیکو چه کل با زکریا علیہ لوی دا تردی چه دا خوراک او دا سکاک شوا زکریا علیہ السلام بدی سکا بی موسم میوی کتی چه بی موسم میوی دی حاغا میوی چه پشام کے بداغی پیدایخ نور و علاقو کی بو لہذا دا بی موسم میوی بچی دی سکیو کتی نو تپوسی تو که دا میوی دا کم زین دی انا لکی هادا دا کم زینا ومن عند اللہ حضرت مریم بوی دا اللہ را طرفنا زکریا علیہ السلام پا دغا ٹیم کی دا بی اولادو اولاد دا زکریا علیہ السلام نو عشاء بی اولادو 25 سال کی زکریا علیہ السلام عمر دای وعده کړو عشاء او دغه ټیم کې دی د 120 سال عمر دی یو سل شل کالا بچی نشته اوس چې زکریا علیہ السلام د خپل د چا خصمانه کې چې د زکریا علیہ السلام په خصمانه کې د مریم بی بی او د میوه وکړي نو د الله تبارک و تعالی دا قدرتونه او دا چې سړی مشاهده کی نو نور جذبه سیوا شي انبیاء کرام علیہ السلام خو ایمانی ستاسم سیوا وا چې وی قتل چې دی بچایله چې نبوت وسکوم نشته ولیه دا نیک او صالح دا او د مستقبل فیصلی دی چې سکی الله تعالی بے موسم میوی راځي نه د دنه کېدو لار شته نه د بهر کېدو لار شته
ادا میوه راځي نو په دغه ټیم کې حضرت زکریا علیه السلام دعا کوي ځکه زکریا علیه السلام د الله تبارک و تعالی پیغمبر و بچی نو نه مذکر او نه مؤنث نو الله تبارک و تعالی ته تواضع سره ډېر عاجزۍ سره دعا کوي زکریا یاد کا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام اذ نادا کلچ پریاد وکو ربہو خپل ربتا اے رب زما لا تذرنی مپریگ دے ما یوازے فرد ویلے کیگی آوازے تا نو دا زکریا علیہ السلام عمر دا شپک شلے کالو نو اللہ توئی اے رب زما لا تذرنی مپریگ دے ما فردن یوازے وانتا او تچی خیر الوارثین دیر بہتری د پاتی کی دن کنا وارث تو موارث زکوئی چی دیم د مورث نا پاتی کی دن کی لہذا وارث مانا دا پاتی کی دن کی او وارثین د وارث جمع دا نو مانا بدا سی شی چی تو بہتر پاتی کی دن کے ټول خلق با لڑشی اے اللہ تبئی نو خدای مال اولاد راکی اولاد دا اللہ تبارک و تعالی نو غوختو دا دی وجہ نا چی کم خلقو داویلی دی چی حضرت زکریا علیہ السلام وارث دا مال غوخت دے وارث دا مال نا بلکہ زکریا علیہ السلام وارث دا غوخت دے دا دین چې زمانه پس د دین کار په خسته طریقې سره وکړي چونکې د زکریا علیه السلام په قوم کې مذکر څوک داسې نو نارینه چې د حضرت زکریا علیه السلام سترګې پې خوږې شوې وې د دې وجې نه دا دعا یې کړې ده او هیڅ انسان دا نه غواړي چې یو محنت یو ځای ته ورسوي او هغه دې بند پاتې شي بلکہ دا ہر انسان چاہت دائی چی سزائی پوری محنت رسولی نو خدای نا سوال کئی خدای دا سے سوک پیدا کی چی دا محنت پا مخ کے بانی بودی و زکریا نو زکریا علیہ السلام و یاد کا پیغمبر زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہو کلچ آوازو کا فریادو کا زکریا علیہ السلام خپل ربتا رب لا تذرنی اے رب زما مپریگ دے ما یوازی وانت خیر الوارثین او تی دیر بہتر د پاتی کی دن کنا نو دا زوی ولی غوخت زکا الولد سر لیبی دا بچے دا پلار رازی دے پلار تا گوری اپا بچی کی دیر صفات دا خپل پلاری د مور صفات و توم را دن نکیگی ار پلار صفات و توم را دن نکیگی د دی وجنا زکریا علیہ السلام بچے وغختو وی خدای مال بچے راکی فاستجبنا لہو او منزیم دک کزائی کے کڑے دے تالا کلاو دا د بالا خانی منزی کڑے دے بیا خدای تسوال کئی پا دغا ٹیم کی حضرت جبریل علیہ السلام راغی نبشرک بغلام اسمه یحییٰ مبارکی والا ورکڑو ازوی دل درکوخا انومی دا برن راڑا دا اسماننا وی نمبی یحییٰ سیدا و حصورا یحییٰ علیہ السلام والا اللہ تبارک و تعالی دا دی دعانا پس ورکو دا دی وجینا دا دعا دیر اخا دعا دا چی پا یقین سر سڑے ویو بی اولادا نو دی دعا کې ډېر لوی کمال شته رب د فرض مزنپس ته سړی وای رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین خو دعا کې د بنیادی شی د توجه دا او عاجزی دا د دې وجه نه شاه ولی الله رحمه الله وی یو څلور صفات بنیادی دي یو طهارت ته دن پاکیزگی چې ستویل کیږي زکا دا پاکیزگی نا بغیر کار نکیگی کگیڑا کی حرام پراتی نو ټول رز اللہ اللہ نے سڑے کئی اگا نکبلیگی دویم نمبر اخبات
اخبات دی ته ویل کېږي عاجزۍ ته چې څومره د الله تبارک وتعالی نه په تواضع عاجزۍ سره یو څیز غواړي هغه به زر الله تعالی درکوي. دریم نمبر سماحت. سماحت دی ته ویل کېږي چې سړی وایي ما کې د ښه صفات را دننه شي او څومره رذایل او ناکاره خصلتونه چې دي دا د الله ما نه وباسي. سړی چې قرآن ته ناست دی هر یو سړی دا تصور وکړي چې خدای څومره ناکاره صفات دي خصلتونه دي خدای ما نه د دې دوایې په ذریعې سره لرې کړي او څومره ښه صفات چې دي خدایه هغه ما کې را دننه کړي. دې ته سماحت ویل کېږي. څلورم نمبر عدل دی چې سړی د ظلم نه ځان ساتي. ظلم ډیر لوی ناکاره شی دی. ظلم دا نه چې مثال طور سره سړی بادشاه شي نو ګنې هله به ظلم کوي، نه د خپل خور باندې به سړی ظلم نه کوي، په رور به سړی ظلم نه کوي، په خپل باندې به سړی ظلم نه کوي، په پردي به سړی ظلم نه کوي، په وړوکي به ظلم نه کوي، په بوډا به ظلم نه کوي. گویا کې خپل ځان به د ظلم نه ځان بچ کوي. نو مثال طور سره چې کله سړی تر خپل دایره کار پورې د ظلم نه ځان سړی بچ کوي الله تبارک وتعالی به د کې خود به خود ښه صفات پیدا کوي. ځکه و فرمایل فاستجبنا له الله وی قبول کړه مونږ د زکریا علیه السلام دعا ووهبنا له یحیی او ورکه مونږ دته یحیی سره د دینا چې د زکریا علیه السلام بیبي بوډۍ و عیسی الله وی مونږ ناممکن ناممکن جوړو اصلحنا قابله مو کړه له د پاره زوجه بیبي د الله وی انهم كانوا يسارعون في الخيرات یقینا دا ټول انبیاء کرام علیہ السلام کوشش کوونکی فی الخیرات د نیکی په کارونو کې. څومره انبیاء چې ټولو کوشش کړو د نیکی په هر یو کار کې. ویدعوننا رغبا او بللو به من رغبا په مینا ورهبا او په یره باندې. امام فخر الدین رازی رحمه الله وی دا آیات دلیل دی د پیغمبرانو په پاکۍ باندې. ځکه ناپاک سړي نه او ګنده نه الله تعالی د دین کار نه اخلي. د دې وجې نه د دین کار چې الله تبارک وتعالی چا نه اخلي نو دا په صفاتو باندې اخلي او ګنده سیس کې انسان څه نه چي. نو زه یو دکاندار ته لوښې وړه او ایدې کې کوچ راکا او ګنده دي آیا پای راکا هغه به راته وایي وروره ته داسې وکړه دا لوښې اول ووینځه. لہذا د دین د الله تبارک وتعالی ډېر لوی پاک او سوتره دی. دا ملاوټ نه مني، سوچه شی دی. انبیاء کرام علیه السلام نه الله د دین کار اخیستی دی. نو دا دلیل دی په عصمت او پاکۍ د پیغمبرانو باندې. د حضرت آدم علیه السلام نه واخلي تر اخیری پیغمبر پورې ټول انبیاء کرام علیه السلام پاکانو د خدای د دین کار یې کړو. نو انهم كانوا يسارعون في الخيرات یقینا دا ټول پیغمبران کوشش کوونکي فی الخیرات د نیکۍ په ټولو کارونو کې ویدعوننا او دې ټولو به بلنه کوله زمونږ منگ بے بللو رغبن مینه کوونکي ورهبن او یره کوونکي. مانا دا چې د انبیاء کرام علیه السلام الله وی ما سره مینه وه خو مانه به یریدل هم ادا بنیادي شی دی ښه چې د سړي د الله تبارک وتعالی د ذات سره مینه ومي یریږي هم. د دې وجې نه د علم کلام، علم عقاید او د علم توحید بنیادی خبره دا د الایمان بین الخوف والرجاء.
ایمان د یری او د امید ترمنځ دی یریږي هم د خدای نه چې خدای زما د عمل خودور نه دی نو خدای دی باندې بزو بخل شم او کنه او نو امید کېږي به هم نه شکر د خدای چې دا کار دا نیکی دی را نواغسته اوس خدای دا ته غټه کې تربیت یې وکړي چې زما بیړه پې پارک شي نو معنا دا ده چې دا یقین سره به انبیاء کرام علیه السلام بلنه کوله ادې ته ګریمر کې ماضي استمراري وایي کانو یسارعون ماضي استمراري دې ته ویل کېږي چې په کوم کار کې تکرار او تسلسلي ودرېږي نه دا دلیل دی دې خبرې چې انبیاء کرام علیه السلام ځان ذرې کړی دی نو چا چې دا ویلی دي چې انبیاء کرام علیه السلام نه خپل فرد منصبي کې کوتاهي شوې ده دا ګمراه خلک دی نه پوهېږي الله تعالی خو ماضي استمراري صیغه ولا استعمالوي انهم كانوا يسارعون في الخيرات یقینا ودی کانو یسارعون چې کوششونه به کول فی الخیرات د نیکۍ په هر کار کې بړوان دیو ویدعوننا او بلنه به کوله دی زمونږ رغبن په داسې حال کې چې مینه کوونکي وو الله وایي ما سره ورهبن او یریدونکي وو زمانه مینې نه بغیر انسان کار نشي کولی نو الله وایي ما سره مینه هم او یریدل به هم وکانو لنا خاشعین او دی ټول زمونږ وکانو لنا خاشعین او دی مونږ ته عاجزي کوونکي څلور صفات شاه ولی الله صاحب وایي دا بنیادي دي یو طهارت پاکیزگی دا څنګه ظاهر پاکیزگی سړی کوي کپڑے میں صفا دی نو دکرنگی د باطن دبم پاکیزگی سڑے حاصلی دویم نمبر اخبات عاجزی وکانو لنا خاشعین ادریم نمبر سماحت دی تو ویلے کیگی چه ناکار صفات خدای دارا ندرے کی خصفات را کرا ولی اسلورم نمبر عادل والتی احسنت فرجها او هغه پاک بی بی والتی او هغه پاک زنانا احسنت فرجها چې پاک او ستره ساتلو فرجا خپل عورت حضرت مریم بی بی چې کله د 14 کاله شوه نو دغه ځای کې د زکریا علیه السلام د کور په دیهات کې شرقي سایډ ته یو دوه دیوالونه نو طریقې کار بداو زمونږ دی علاقو کې اوس دا نظامونه شول غسلخانې شوې طریقې کار بداو چې څادر به خلکو په یو دیوال پلیس کې او بل باندې ګټې به پې کېښودې جوماتونو کې به هم دقه طریقه وه لامبل او غسل به په هغې کې کېده حضرت مریم بی بی چې د غسل نه فارغه شوه کپړې واچولې فتمثل لها بشرا سویا یو جوسه ډېره ښایسته شکل کې الله تعالی راښکاره کړه دا حضرت جبریلو مریم بی بی باندې یره او هیبت راغې او مریم بی بی سره خبرې شروع کړي او تعالی الله تعالی بچی درکړي حضرت مریم ورته وی ما خو واده هم نه دی کړی ولم اکو ولم یمسسني بشر مالا خو انسان ګوتې نه دي راوړي په جایز طریقې باندې او نه پن ولم اکو بغیا او نه یم زه بدکاره د بچی د کېدو خو دو طریقې یو جایز ده او بله ناجایز لہذا څنګه به کېږي الله تعالی حضرت جبریل علیہ السلام وی دا الله تبارک و تعالی حکم دی فنفخنا فیها من روحنا گریوان کی پوکے وولے دے یا نستونی کی اللہ تبارک و تعالی
عیسی علیہ السلام حمل راوست ادای نخ د امت لپاره وګرځوله چې څوک په الله گمراه کول د دې وجه نه د هجرت په 9 کال باندې د عیسایانو یو وفد راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مسجد نبوي ته او د مناظرې په نیت باندې را دننه شول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته د عیسی علیه السلام متعلق څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان مثل عیسی کمثل آدم د عیسی علیه السلام حال خدا سے دی لکه څنګه حال چې د آدم علیه السلام چونکې د عیسایانو د وفد چې د نجران باندې یادېده وفد نجران ډېر کسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼې که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی د عیسی علیه السلام مثال خو د آدم علیه السلام دی نو د آدم علیه السلام نه مور او نه پلار د عیسی علیه السلام مور و پلار نو وی آدم علیه السلام د الله زوی ګڼئ او که نه وی که د آدم علیه السلام د الله زوی ګڼئ نو خو بیا خو به عیسی علیه السلام هم د الله تبارک وتعالی زوی وګڼو که نه آدم علیه السلام د الله تبارک وتعالی زوی نه ګڼئ نو عیسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی زوی څنګه ګڼئ نو وی فرمایل والتی احسنت فرجها والتی هغه بیبي احسنت فرجها چې پاکې وساته خپل عورت فنفخنا فیها نو پس پوکېو موږ الله وایي د جبریل په واسطې سره فی درعها په ګریوان د مریم کې من روحنا د طرف د روح زمونږ نه چې جبریلو وجعلناها او مګرځوله د مریم وبنها او د دې دا زوی نه بل رورو نه پلارو نه خویندې وي نه وروڼی و مرزا غلام احمد قادیانی د خدای غرق کی هغه وایي پلار یې هم و ادارنګې خویندې هم وي او وروڼی هم و وجعلنا او بیا به دا وي کشتي نوح د دې یو کتاب دی کې مولیانو ته داسې کنځل کړي دي دا څومره کنځل چې تر قیامته پورې کېږي دا ټول هغه ښودلي دي نو کنځل یې کړي دي او حد وی ما ته وی مولیانو زه ګمراه ګرځولم وی زه خو د عیسی علیه السلام د عظمت قایل یم وی پلار وله منم او دارنګې چې کوم دی نو وروڼه خویندې وله منم نو وروڼه خویندې د کوم ځای نه وي الله وی وجعلناها وابنها آیة للعالمین الله وی وګرځوله موږ مور د وابنها او د دې دغه یکې یو زوی بل رورې نو خویندې نه وي آیة للعالمین دا یو ډېره نښه ده د خلکو دپاره چې څوک پې الله ګمراه کوي دا د انګریزانو یو ډېر لوی محنت و آیة للعالمین دا نخوا للعالمین دا پارا دا مخلوق ان هذه یقیناً دا دین دا پیغمبرانو امتکم داستاسو طول داستاسو دین دے امت صلیخ معنی دی خواه دی دے کہ پمانا دے دین سر دے دی دے کہ امتکم ان هذه دینکم یقیناً دا دین دا پیغمبرانو داستاسو دین دے امتن واحدہ یو دین امت دے دے کی پمانا دا گروہ سر نہ دے ڈلے سر کنتم خیر امت اخرجت للناس دی دے کے پمانا دا ڈلے سر دے گروہ سر دے ادیزے کے پمانا دا دین سر دے الدین النصیحہ دین سراسر خیر خوائدہ دا یو حدیث تے نو بیا محدثین چی کل تشریح کئی نو دا دین مختلف معنی ذکر کئی ان هذه امتکم امتا واحدہ یقیناً دا دین دا پیغمبرانو امتکم ستاسو دا طولو پا شریک دین دے امتا واحدہ یو دین دے شریعت مسئلے بنیادی طور توحید رسالت قیامت مخکینی کتابونو بانے ایمان رڑل پا ملائکو بانے ایمان
او په روز جزا باندې چې د نیک عمل بدلی به هم ملاویږي او د بد عمل سزا به هم ملاویږي حلال او حرام دا د ټولو انبیاء کرام علیه السلام په منځ کې شریکو رسول الله صلی الله علیه وسلم به نحن معشر الانبیاء اولاد علات ودیننا واحد من پیغمبران چیو اولاد علات من علاتی رونیو علاتی دی ته ویل کیږي چې پلار یو یو میندې جدا جدای نو مقصد دا دی چې د ټولو دین بنیادی خبرې توحید رسالت قیامت حلال حرام مخکینو کتابونو باندې ایمان ملائک فرشتو باندې ایمان دا بنیادی خبرې د ټولو یو وي نور د چا په شریعت کې منځونه سیوا او د چا کم ا د چا په شریعت کې پابندۍ او سختۍ ډېرې ا د چا په شریعت کې پابندۍ او سختۍ کمې دا پکې وو لیکن بنیادی خبرو کې ټول یو شان ته وو ان هذه امتکم نو وی فرمایلی یقینا هذه دا دین د پیغمبرانو امتکم ستاسو دین دې دین یو دا بن پرېږدئ وانا ربکم الله وایي زه ستاسو رب یم فعبدون نو زما عبادت کوي وتقطعوا او ټوکړې ټوکړې کدی رستنو امرهم دین خپل یهود شروع کړه نو فرقې پکې جوړې شوې امو دا مریم بیبي ته زناکار وي نعوذ بالله من ذلک عیسی علیہ السلام ته ولد الزنا نسبت وکړو نورم پکې ډېر د ګمراهۍ تقطعوا ټوکړې ټوکړې کو امرهم دی دین خپل عیسایانو خطا شول عیسی علیہ السلام له د خدای درجه ورکړه د خدای درجه خو پیغمبر ته نه ملاویږي ادارنګ چې کمندلو د خدای شریکتی او پارټنر حساب کو او ثالث و ثلاثه یا د دریو خدایانو وینا وکړه تقطعوا امرهم ټوکړي ټوکړي کدي خلقو امرهم د خپل خلقو اولادو خو تقطعوا امرهم ټوکړي ټوکړي کدی دین خپل پمیاس خپل کې پیغمبر علیہ السلام وې د امت کې با دریو یا فرقې جوړیږي ښه خو ناجی او نجات به یو مومي ما انا علیه واصحابه هغه ډله ده ترمذی کی روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په کومه باندې زم و اصحابی او زما صحابه کرام دی بدا نجات والا دا تقطعوا نو ټوکړي ټوکړي کو امرهم دی رستنو خلق دین خپل بینهم پمیس خپل کې د دې وجه نه بعد خلقو خو فروعي او جزئی مسائل له دومره هوا ورکړه چې یو بل ته کافرانو وي یو ته کافر وي یو بل ته کافر وي اباد خلقو د عقیدو په مسائلو کې دومره حد درجې ته لاړل چې ګمراه شول بنیاد ته ونه رسېدل تقطعوا امرهم نو ټوکړي ټوکړي کدی دین خپل په منځ خپل کې او خدای به ترې تپوس کوي د هر سړي نه چې د کوم سړي د وجې نه خلک ګمراه شوی دی خدای به یې تپوس کوي چې تا خو د خپل نوم د پاره د خپل عزت د پاره د خپل ګیډې د پاره خلکو کې ګروپ بندۍ پیدا کړې وي الله ته به سړی جواب دی تقطعوا امرهم نو ټوکړي ټوکړي کو دین دی خپل ام بینهم په کورنۍ خپل کې اغراض او مقاصد باندې الله ویا ساتي کلن الینا راجعون هر یو بمنګ ترا دی کلن هر یو ډلا الینا من سکراتن کې د مونږ به تپوس کو چې د قرآن او د سنت او د حدیث په نوم موسوره خلک گمراه کړو یو تنوای خدای څومره مریدان دي ټولو له شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي خدای څومره قرضداري دي قرض او بوجونه په آسان کې ادایګۍ توفیق ورکړي څومره بې اولاده دي خدای نیک صالح اولاد ول ورکړي
د چا اولاد نافرمانه دی خدای ته اطاعت گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن زموږ د نجات ذریعه وګرځې د جنت الفردوس ته ذریعه وګرځې خدای صحیح عقیده اخلاص زموږ د ټولو نصیب کی خدای موږ په هغه گروپ کې راولي ما انا علیه و اصحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کملار باندې تک کړی د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مجمعین په کملار باندې تللی دي خدای موږ د هغې لارې نه مخ خطا کې خدای موږ د هغې لارې نه مخ خطا کې خدای موږ د هغې لارې نه مخ خطا کې خدای دا قرآن مو د صحیح عقیدې اصلاح ذریعه وګرځې د اعمالو د اصلاح ذریعه مو وګرځې خدای څومره خطا لارې چې دي په هر شکل کې دي خدای زمونږ حفاظت وکړي زمونږ د راروان نسلونو حفاظت وکړي خدای زمونږ حفاظت وکړي خدای زمونږ د راروان نسلونو حفاظت وکړي خدای موږ ګمراه کړي او زمونږ راروان نسلونو ګمراه کړي خدای ټول هدایت یافته کړي څومره مردگان د اسلام چې د قبرونه د جنت ته باغچونه باغچه کړي خدای څومره مردگان د اسلام چې د قبرونه د جنت ته باغچونه باغچه کړي دا غمونه شي د ریما کې غم شوی دی نیکی خیرات کې نور داسې غمونه شوي دي خدای ټولو قبرونه د جنت ته باغچونه باغچه کې سوال و جواب پې آسان کې قدمونه یې جمع وکړي خدای موږ ژوندي خپل ځان ته متوجه کړي خدای موږ ژوندي خپل ځان ته متوجه کړي کم ټایم کې خدای ته زموږ نه سا اخلي د عظیمه کلیمه په جوابانې جاري ولري چې لا اله الا الله